مې زه به دې صرف د الله د رضا دپاره خدمت کوم او چې تاسو راته دعا کوئ الله پاک ما خپل علم نصیب کړي. ما له غټ کتابونه راکړل مختصر المعانی حسانی پړمبي ګاله راکړل دا به لولئ مې دعا راته کوه زمانه به چاپیره اتیا طالبان ناست وو دې جومات کې بله د مولوي صاحب درس اوږد و دی بله زما درس اوږد و بیا زما د یو خولې کې دننه ننکۍ راوختله لوی واقعه وه ما 3 میاشتې تدریس وکړو بس بیا پرېوتم مولوي صاحب ما له بیا 3 وارې راغلو تپوس له ما ته وي د لیست مرین او بوډاګان درته لاس د نظره شوې که نه مولوي صاحب راته ووایي مې به دم را باندې واچو که نه هغه دا مې را باندې واچو 2.5 روپۍ راکړې مې دا چا شپه مې په دې ماتت کوه مې خوند مه راکوه مه کوه ولې بیا چې تاویل مې چې مولوي صاحب ما رسره راکړي خندل مې ورته وویل نه دا د لکه زه په خپل طبي خاطر ځم دا تنخوا مشاهره نه ده لکه سړی مېلمه دغه بیمار له دې نه څه ورکوي دا مې له هغه شی راوړو مې زه راکړه چې ته ویل اصل اشنا برکتي پیسې وي اول مې چاته وي دا ما چې دا کور جوړ کړی دا ټول له مظهر په پیسې ما جوړ کړی دی لکه پیسې مې هو ډېر لوی برکت به وپکې لوی برکتي پیسې وي زه 15 میاشتې بیا پروت وم ما تدریس نه شو کولی وکه چې نانکۍ وه هغه بیا ته ډېر تنګ شوم مې خدای پاک دا خبره خو ډېره اوږده شوله تدریس هم پاتې شو هر څه پاتې شو بیا مې خوب ولیدو داسې په دې ګوټ رحمانه مې تکې سپینې جامې مې دي یو 4 کسان د حلقې په طریقه ناست دي دلاله ما پې سلام واچو داسې بره ما ته وکتل نو دا کلمو سره زه ورسره کېناستم چې کېناستم نو ما له ځای راکړو حلقه کې ما ته یو وویل ته مې پېژنئ مې نه دا څوک یې وی زه نوح علیه السلام یم دا ادریس علیه السلام دی دا موسی علیه السلام دی دا عیسی علیه السلام دی یا الله مجلس الانبیاء علیهم السلام دی زما را خپله بیماري راشوه خو ما دا مخ داسې پټ کړی و نوح علیه السلام ما ته وویل دا مخ ته ولې پټ کړی دی مې دې بیمار یم څنګه بیمار یې مې دانه ده را باندې نو مې دې بل که نه دم دې کو مې هغه نوح علیه السلام را باندې ړومبې دم واچو بیا ادریس علیه السلام بیا موسی علیه السلام چې د عیسی علیه السلام نمبر راغی ما ته یې رانږدې شم ته مې هغه چې ورنږدې شوم دا ګس لاس یې زما په دې سر کېښودو هغه ښی لاس یې دا کېښودو دم یې چې شف یې کړو شف سره دومره زور یې ما له راکړو چې د ډېر زور او دردونو نه راویښ شوم چې راویښ شوم زما د ادانې نه ناو او وینو درار داسې کو روانې وي اټې مې څنګه کلي کې بجلي نه وه ما والدې ته خپل ټبر ته یې سره وړی او کپړې راوړی در سره چې هغې رالو والده سره ما ته وایي چې دا اوس چاوالی په چاړه داسې ده لا مې نور خبره پرېږده خو مې کپړې راوړی دا صفا کې ماله هغه یې ماله غټه دانه وه دومره که نه اما خبرې شروع کړې یاره چې سهار شو دا خلک به تماشې راته وي مولانا دانه څه شوه مې بس الله ما ته څه پته ما ورته دا نه وي چې دا واقعه شوي صرف والد صاحب ته مې ووایي ما ته بچې دا دانه څنګه ختمه شوه مې دا په دې باندې انبیا علیهم السلام دا مشهور دی یاره هغه په سجده پرېوتو په سجده پرېوت او په ژړا شو چې چېرته مونږ او چېرته انبیا علیهم السلام چېرته زما د بچي علاج داسې دي ډېر خوشحاله شو بیا چې وخت تېر شو نو والد صاحب ما ته ووایي چې دا شانتي بچیا تدریس هم ختم شو مې تدریس به زما زه به ځمه وی تدریس هم ختم شو امامت هم نشته دی نور دا غم دی ښادي ده او ټبر دی او ماشومان دي او غم او ښادي او روغ ناروغ زه پرې پوه شوم بیا ستا څه مقصد دی چې نوکري وکړمه نو مې زه خو طالبګیرۍ پسې علم پسې نابالغه وتې وم د 14 کالو وم نو مې زه دا خپل رشته دار نه پېژنم
نو مې دا وکړه چې کار لاله ته وګوره او کوم مې زه نو زما مشره خور ته نور سوای او خبره په لنډو خلاصه کړه چې کار ته وګوره کوم مې زه یا دا ورځ به تېره شوه چې خدای دا په کوم امتحان کې رالم که چېرې زه مثال جو سکول ته لاړ شم کالج ته لاړ شم پلانکي ته نو خو د ټولو غم چې دی د خېټې غم شي که نه خو لاره بدله شوه لاره بدله شوه نو خدای مې د ماله بندوبست وکړي او د پلار دا خوله د ما نه واړی چې شپه شوه زه لاړم مدینې منورې ته نبي رسام داسې لاس و داسې مخ و هغه دیوال سره زه مخامخ شوم نبي رسام پاڅېدو او د لاسونه ما ته خواره کړو ما ورمړ کړه د ما نه لاس شاپیر کړه ما ته کېنه دی چې کېناستم دې لاس بلا صحابه موجود وو حضرت ابو هريره صاحب ته وی ابو هريره دله سره وړه یو پلیټ راوړه ناشته مې وه ما ټولو خوړو یاره بل وله راوړه یاره خلاصه دا ده چې 10 پلیټ مې په ما وخوړه بس پلیټ به هم جدا وه میوه به هم جدا وه چې 10 پلیټ ما تش کړ ما ته وویل مینه مې جي وی موړ شوی دا راته ووایي دا وختي موړ شوی ما خو ستا خوراک واپس کولی نه شم دا طاقت مې نشته وی راشه ابو هريره دا پلیټ ته واله سړی موړ شو بیا یو ساعت غلی ما ته وی دعا درته کوم ځه کار کوه مې هغه جي هغه دعا یې راته وکړله د علم لاړ شو زه پاڅېدم ما ورله لاس ورکړو زما لاس یې ونیو یاره مې ما ته څه وایي نو ما ورکې فورا راغی مې څه وایي راته غلی و داسې ما ته یې باره کتلی وړم بیا خبره ما ته دا وکړه رحمین مې جي وی زما د دین خدمت کوه وړومبۍ خبره دا وه بیا غلی و نو بیا راته بره وکتل وی رحمین هر وار به یې نوم اخیسته مې جي وی د خېټې غم مه کوه مې ښه جي په درېیمه پیره راته ته وکتل زما لاس یې نیولی دی وی زه به قیامت کې ستا نه تپوس کوم تا د ما دین څومره خدمت کړی دی ځه ابد دې ده سره زه لا ویښ شوم دې سره زه لا ویښ شوم